عبید خان ډېر مهنت ډېر خواري دي کلی دا رته چې سره تیار کړی دي د کتون کې پوهه کا او د دې اهمیت هم بیان کوته. فرست اف آل ثانک یو سو مچ برهان صاحب تاسو مولا دومره ټایم راکول تراله. اصل کې سره بلوز وینا وکړه چې ایگزیبیشن روان دي تاسو کې ماډل تیار کړئ به زما ذهن کې یورینری سیستم رااله او سکین رااله ادوانه ما تیار کړل او به ما پکې او اناټمی شو کړل نو یقینا ډېر مهنت میکړې دي او ډېر په سټرګل سره به تیار کړل دي او تاسو الحمدلله تاسو وینئ په سکرین باندې تاسو تخکاری ډېر خلک به مطلب دا چې خواهش هم لري چې یاره مونږ هم تیارې کړلې به روان وخت لپاره خلکو ته څه پیغام ورکړي. دا خو ایگزیبیشن مطلب دا کنه تاسو پریکټیکل ځان کوي یو کس ځان پریکټیکل کی ایگزیبیشن مطلب هم دغه دی منګه کتابونو کې تیوریټیکل هر څه وو لیکن موږ ته پریکټیکل چې کوم دی یو شیز پاتنه لګی چې یورینری سیستم هاو ورک دا څنګه ورک کوي نو چې کله موږ دا 3D کې ساس کو نو هر کس به موږ پوهه کولای شو چې یورین د سی پاس کیږي او د دې جوړیږي او د دې سی پاس کیږي نو هر سټوډنټ ته دا پیغام چې ځان پریکټیکل جوړ کړي راټو پسې په تیوریټیکل خبرو پسې تاسو مزي ځان پریکټیکل جوړ کړئ پریکټیکل شي جوړوي او معاشره ته ډیلیور کړئ تاسو څومره فائدہ ته شو د ایگزیبیشن یاره دومره پایده راته وشوله کنه یو خو سړی ته خپل ځان پته مولېږي چې ما کې څومره ټیلنټ دی هغه په سکرین باندې خلکو ته راشي او بل چې کوم دی یو کس ځان پریکټیکل جوړول غواړي نو دار پر هغه پر دا مست چې دا 3D سټرکچر جوړ کړي په فرست ټایم باندې وشو فرست ټایم دی د باجوړ ولسته څه پیغام ورکړي بس الله دې زموږ په دې ملک امن راولي د امن ضرورت راته دی نو ټیلنټ الحمدلله باجوړ کې شته خو صرف یو امن ضرورت چې امن پکې راشي بیسټ اف لک ثانک یو